بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ موضوع د هغه الکانو او د هغه سړو د پاره ده چې د کومو ته هایډروسیل یا ویریکوسیل وي. هایډروسیل یا ویریکوسیل دا څه شی دی؟ دا یاد ساتئ، هایډروسیل او ویریکوسیل دا چې هر کله په وجود کې چونکې زموږ د وینې سپلای کیږي، نو چې کومه سپلای اګو ته کیږي، د سړو د اګو ته چې کومه سپلای کیږي، نو هغې نه هغه وینه چې کله لاندې پاتې شي او هغه واپس بره را نشي، شریاني نظام لحاظ سره هغه بره صحیح را نشي او د هغې نه څه قطرې یا لږه شان وینه یا لږ شان ډراپس چې کوم دي هغه هلته پاتې شي، نو هغې کې چې کوم د منین چې کوم جراثیم د اګو نه د زنانو رحم ته منتقل کیږي، په دې رګونو کې یا د اوبو رسولې وشي یا په دې کې لږ بندش راشي، کلوټ پکې راشي، دا لږ شان بند شي، نو دې ته ویریکوسیل د چې کله دا لږ بند شي دې ته وي، او هایډروسیل دې ته وي چې په هغې کې په دې کې د اوبو رسولې وشي. نو دا دوه بیمارۍ وي. نو دې کې داسې چل وي چې دې کې د سړي مردانه لحاظ سره کله کله هلکه شان کمزوري هم راځي، په اګو باندې کله کله درد هم راځي، که د ده جراثیم 70 او 80% هم وي، خو که د دې ویریکوسیل یا هایډروسیل وي نو دې کې عموما بچي نه کیږي، او دې کې چې کم جراثیم وي نو دا کمزوري کیږي. دا کومو کسانو ته زیات کیږي؟ دا هغه کسانو ته زیات کیږي چې کومو کسانو په خوراک کې ګرم سیدونه زیات خوري، مرچکي ډېر زیات استعمالوي، لوبیا ډېره سره لوبیا ډېره زیات استعمالوي، چکن ډېر زیات استعمالوي، بریاني ډېره زیاته استعمالوي، چټپټي تلي هیزونه برګر میګي میکروني دا ډېر زیات استعمالوي، یا پیپسي. د ټول نه زیات نقصان دی کې مرچکي، چکن او پیپسي کوي چې کم کسان دا استعمالوي. بل هغه کسان چې کم کسان ډرایوینګ کوي، ټیکټر چلی، یا زیات تر په سیکل باندې ډېر زیات ګرځي، یا په موټر سیکل باندې، او هغه داسې لارې وي چې هغه ډېر زیاتې خرابې وي، په هغې باندې بریکرې ډېرې زیاتې وي، نو د هغې د وجې هم دا رګونه ډسټرب کیږي او دې کې کلوټینګ وشي. نو دا چې کوم کسان یا د ډرایوینګ والا ته هم دا مسلې ډېرې زیاتې وي، ډېره زیاته چې څوک ناسته داسې کوي چې خپې یو خوا بل خوا وي، او د هغې ټول زور چې کوم دی هغه پښتو کې په سپغز باندې وي، نو د دې وجه هم وي. کله کله دا چې کومو کسانو ټي بي تیره کړې وي یا ټایفاید تیر کړی وي او هغې کې دوی ډېرې زیاتې ګرم دوایانې استعمال کړي، د هغې د وجې هم دا شکایت راځي. د دې اپریشن کامیاب نه وي، دا یاد ساتئ چې کله دله څوک هم اپریشن کوي، به تاسو ته وایي چې یاره دا به 3 میاشتو کې ټیک شي، بیا به 6 میاشتې کې به ټیک شي، بیا به درته وایي کال کې به ټیک شي، او د دې غټه وجه دا وي دا د جګر یو کمزوري وي. نو د جګر د کمزورۍ د وجې دا یو تکلیف راځي. مکمل علاج شته، دا موږ تقریبا د 30 سال نه د بې اولادۍ او دا علاجونه کوو چې چاته هم دا مسله وي 3 میاشتې د یو میاشت د وي چې وخوري چې د کم ځای نه الټراساونډ کوي هغې کې به ورته ښه کافي پته ولګي، او 3 نه 4 میاشتو پورې د الله تعالی په فضل ویریکوسیل هایډروسیل به هم ختمیږي، جراثیم به هم زیاتېږي، او که د کور والا طبیعت یې ټیک وي، ماهواري هر څه یې ټیک وي، نو حمل به هم د الله تعالی په فضل کېږي. چې چاته څه مسله وي نو هغه په دې نمبر ډایرکټ به فون کوي 0333 91 38 479 0333 91 38 479. د الله تعالی په فضل مکمل به ټیک کېږي. السلام علیکم.